بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، انجمن تاجران سابقه صدر خالد خان افریدي او دغه نور ملګري تاجر برادرۍ دلته کې نوخار پریس کلب ته وفد راغلی دی او د دې ډېرې هلې ځلې دي د مختلف سماجي کارونو حوالې سره او د حالیه چې کوم سیلاب تېر شوی نو د دې خپل هم ډېره زیاته منډه تړله وه او قربانۍ ورکړي دي. خو د میډیا چې کوم ملګري دي د هغوی تګ و دو د هغوی محنت هغوی ته خراج تحسین پیش کولو دپاره دی دلته راتګ و. مونږ د دې ټولو ملګرو د صدر خالد خان افریدي صاحب د دې شکریه ادا کوو. دلته راغل دی به یو څو خبرې کوي، دعوت ورکوو. یاد دی جی. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نمخ کې زه د خپل الله تعالی شکر ادا کوم او بیا خصوصا تور باندې د نوخار د تاج برادری طرف نه او د نوخار د عوام د طرف نه د نوشهره د پریس کلب دا پروګرام کې کومو دا سیلاب کې ما د نوخار دا کم کې هلې ځلې وي او زمونږه د نوخار د میډیا یا د پریس کلب کې کمې خپل زونه پرېخي خپل کورونه پرېخي او د عوامو ته آگاهی لپاره مطلب په اوبو کې په خټو کې او وروسته پورې لګیا د جدوجہد کوي. په دې باندې زما سیکرټري شهنشاه بھائی سره او سر تفهیم صاحب سره د جمعې پر ورځ باندې دا خبرې شوې وي. خو دا خلک اوس هم لګیا دي چې کوم ځای کې متاثرین دي هغه خلکو لپاره لګیا دي اواز اوچتوي، کله په پور نوخار کې، کله په خټ کلي کې، کله په مانګړ کې، مختلف زونو باندې. او زما د دې پروګرام کې کوم هغه د جمعې پر ورځ باندې سیټ شو. خو دا ټول ملګري د پریس کلب کې دي هغه په مجبورۍ باندې یا په خپل کارونو کې یا د عوامو په بهبود یا فلا باره کې هغه مختلف زونو کې. او زما د اتګ نن شهنشاه بھائی او د صدر صاحب او د نورو کې کومه د میډیا مشران دي زاغي د زړه د کوم نه شکریا ادا کوم چې دا سل 15 ملګري راجمع شوي. د دې نه علاوه کې څومره د پریس کلب ممبران دي، صدر صاحب او سیکرټري صاحب، هغه سره بیا به دوباره ملاقات کو، پریس کلب کې دوباره برازو ملاقات وکړو. او دې کې شک نشته دا زه حقیقت خبره کوم چې د نوخار پریس کلب کې کم دی کې د سیلاب کې په 2022 په سیلاب کې څومره خدمت کړې ده هغه چانه پټ نه دی. دا سرټیفیکیټ اچو ورکول یا یو سیره ورکول یا دا ګلنه شیندل دا معنی نه لري. معنی کې کم دي دا د نوخار جذبات دي، د نوخار د تاجر برادری आवाज دي چې د خلکو په ایماندارۍ باندې خپل بچي خپل مالونه خپل کاروبار پریخي او د نوخار لپاره منډه والی دا دغه خلکو له تپوس کړي دي چې کم ځای کې انتظامیه کوتاهي و یا بل ځای کې دي هر ځای ځان رسول دي. موزه دی طرف د نوخار تاجر برادری طرف نه او د نوخار د عوام طرف نه د دې خلکو به څومره شکریا دا کم ده. او زه د نوخار هغه خلکو ته ویم انتظامیت ته ویم چې دا میډیا ولا خلک کم دي. زه خو بیان ورکوم زما د میډیا شاته کم دا خلک کم دي د حقيقي مانو باندې د نوخار هیروګان دي دی په خپل صحیح مانو باندې د خدمت کړي دي چې زما او ستا आवाज کې کم دي هغه د دنیا د خول دي پوره پاکستان ته خول دي انټرنیشنل په سطح باندې خول دي. ځل انتظامیت ته دغه نه علاوه صوبایي حکومت ته دغه نه علاوه مرکزی حکومت ته پکار کې د دې خلکو خیر جان چیزی د پیس کې د دې شکریا دی ادا کی د سره د دې حوصله افزایي وشي. دغه وجه دا ده چې دا د نوخار سرمایه ده، دا د پاکستان سرمایه ده، دا نه ګوري د دشمنی نه ګوري خپل ولی نه ګوري. خو کوم ځکه کې حقیقت خبري هغه خلکو ما او تا خي هغه باندې بیا انتظامیه او نور خبر خلک کوي. موزه د نوشهره د پریس کلب د زړه کوم نه شکریا ادا کوم د ټول د تاجر برادری طرف او د نوخار طرف نه تاسو ته سلام پېښ کوم او امید لرم چې را روان وخت کې تاسو د نوخار خلکو لپاره په خې په ایمانداري به خدمت کوي چې څنګه تاسو را رواني. الله تعالی دې تاسو په مال کې تاسو په کاروبار کې او تاسو په دې شي کې دومره طاقت واچي چې د دین خلک یریږي. الله ګران شي مهرباني جی.